اوس موږ په دې طرز باندې یو بله مسله حل کوو. یو سړی دی مثال هغه عامر دی، هغه مړ سولو، د ده وارثان څوک دي؟ دوې زوجې دي، دوې ښځې پرېښولې او درې بنات پرېښولې او یوه چې کوم د هغه علي اخت علي یې پرېښول، اخت علي. اوس دا مسله ده. اوس به ته څه رقم لیکې؟ موږ ویلو اول به راولاړ سې میت به داسې اوږد ولیکې، لوړ به د عمر ولیکې، ترکه یې څو پرېښوده هغه به ورته ولیکې 2000 روپۍ د مثال یا 2 لکه در څو چې ده. دوې زوجاتي، 3 بنات اور یو اخت علي. دا سواله. اوس به دا څه رقم حل کوې؟ اسانه خبر ده، بس دا ورکې له به راسې. دا د میراث د پښتو طرز موجود دی، هر چا سره میلاویږي. اوس زوجات چې کوم دي، زوجه ښځه چې کوم د ربع او سمن وړي. ربع 1/4 ده په شرط دی چې اولاد نه وي موجود. اوس ورته ګوره اولاد شته که نشته؟ اولاد موجود دی. نو دا ښځه چې کوم د هغه ربع نشي وړی، دا سمن وړي 1/8 چې اولاد موجود دي. نو اولاد خوا دي بنات موجود دي، نو 1/8 به موږ دې دپاره ولیکو 1/8. بیا راولاړ شه بنات یې لوڼې 3. موږ ویلي چې 2 وي یا د 2 څخه زیاتې وي بیا ثلثین وړي 2/3 وړي. وینئ په شرط دی چې زوی به نه وي موجود. نو زوی خو هم نشته په دې کې موجوده، نو 2/3 دغه به ولیکې. دا 2/3. او اخت علي له راسه، اخت علي حالاتي خور چې کوم دی هغه ګوره یوه دانه ده، نو دوی خو نه دي نصف وړي په هغه وخت کې چې دا یوه وي. وینې او اولاد به نه وي، اولاد موجود دی ځکه هلته لور موجود ده نصف وړلی. او سدس هغه وخت وړي چې یوه حقي خور سره موجود دی او اولاد نه وي. نو دغه چې کوم د حالاتي خور چې کوم دی هغه دلته حصه نصف وړی، دا محرومه ده. ټیک شولو؟ وینې په تور دغه باندې چې شته دا محرومه سوله. نو دا بیا عصبتن چې کوم دی محروم بیا نه کړو، عصبتن بیا دا حصه وړی سي. اوس چې کوم دی هغه موږ راولاړ شو. اوس به څه دویم به څه چم وکړو؟ دا حصې چې کوم دی هغه به سره جمع کړو چې دا I1 جوړېږي که نه جوړېږي. اول به راولاړ سي دغه به کې دا به تقسیم کې 1/8 څو رالی؟ دا 0.125 رالی. ګوره 0.125. بیا راولاړ سه 2/3 تقسیم که 2/3 دا 0.4 دا به ولیکې. ټیک شول؟ دا رالی. اوس راولاړ دې دواړه سره جمع کړه چې 1 جوړېږي که نه جوړېږي.